تقوا دا نه ده چې ګینې انسان دې بڑی اوچتی اوچتی والی. تقوا دا نه ده چې انسان چې کمدن هغه دی څادر په ځان باندې اچولی. تقوا دا نه ده چې انسان چې کمدن هغه دی هغه دې اوږده ږیره پرېښودي. تقوا د الله یره، الله یره او د شریعت د قوانینو پابندي، دا تقوا ده. ٹھیک شوه؟ نو هر انسان دی په دغه کې سکیل کې ځان واچوي چې زه چې کمدن هغه په دغه کې معیار باندې څومره برابر یم. یو انسان دی صحیح، یو انسان دی چې کمدن هغه ډیره اوږده د سیکانو ډیرې اوږدې ږیرې پرېښودي، پټکیم چې کمدن هغه ټولو سیکانو تړلي. ٹھیک شوه؟ نو ګوره یاد ساتئ تقوا د الله یرې ته ویلی شي. د الله یره چې ستا په دې زړه کې موجود دی، ته چې کمدن هغه د ګناه نه پې د الله د یرې د وجې نه ځان بچ کولی شي چې الله مې ویني، زما الله به حساب کتاب کوي، زما الله زما د کیفیت نه خبردار دی. دغې ته تقوا وایي. ښه دا نه ده چې ګینې بس صرف د خلقو په مخ کې ځان نه چې کمدن هغه ځان نه شیخ چلی جوړ کړي او بهر ستا کیفیت بل شانتي، نو دا تقوا نه ده. تقوا حقیقت کې د الله یرې ته ویلی شي چې د کوم انسان په زړه کې د الله یری د دغه کې انسان په چهره باندې د دغه کې تقوا آثار ښکاره کېږي. بیا ښه چې د کوم انسان په زړه کې تقوا نه وي نو که دی ډېر چې کمدن هغه ځان هغسې ګیټ اپ جوړ کړي که نه، خو په دغه کې ګیټ او په دغه کې لباس جوړولو باندې انسان نه متقي نه جوړېږي. ښه خبره مو ذهن ته راله؟ خپه نه شئ، که خپه شئ نو ځان له سر له دړۍ را خلاصه کوئ. ښه اصل خبره دا ده جي زه خو شریعت چې کوم ما ته کومه ذمهداري را کړې ده هغه خو زه د هر چا په مخ کې وم. په هغې کې زه چې کمدن هغه د چا دغه لحاظ نه ساتم، نو که څوک پې خفه کېږي نو بس 11 پیرې دې خفه شي. ښه جي